دا دوه خبرو د وجې نه انسان عبادت نه کوي. یا خدا چې دې د چا عبادت کوي د ځان بد ښکاري، دغې تکبر وي لکه د شیطان ابلیس په شان دی، دې تکبر کوي، د تکبر د وجې نه د چا عبادت نه کوي. او دویم دا چې دا انسان ستړي کېږي، د ستړي د وجې نه ټوله ورځ کار وکړي بیا مونځ ته چې کوم دی ملا ماتوي، د ستړي د وجې نه دی عبادت نشي کولی. نو الله تعالی هغه دواړه خبرې ختمې کړي چې فرشتو کې تکبر هم نشته دی او فرشتې ستړي کېږي هم نه، شپه ورځ د الله تعالی په عبادت کې مشغول دي. دې ژوندي کوي مطلب دا دی چې ګوره دې ظالمانو هغه څیزونه خپل خدایان جوړ کړي دي، په خپلو لاسو سره یې جوړ کړي دي، بوتان یې په خپل لاسو سره جوړ کړي، بیا دې ځي هغې ته سجدې لګوي. نو دا خو ډېر ذلیل څیزونه دي، په خپل لاسو باندې جوړ کړل دی. او د خدای صفت خدا دی چې دې یو څیز کې ساه اچي، یو څیز ژوندي کوي، یو څیز پیدا کوي. نو دې بوتانو شرطه کې څه څیز پیدا کړی دی، یا دا بوتان به تاسو په ورځ د قیامت بیا را ژوندي کړي؟ نشي ژوندي کولی، دقه یو الله به مو ژوندي کړي.